د نننی درس آغاز به مونږه د صفحه نمبر 56 نه کوو او په دې کې به مونږه د ثلاثي مزید فيه کم څلورم باب دی باب تفاعل نو ته دې ګردانونه دا به ذکر کوو ته دې نه مخکې چې کوم درې ابواب مونږه ذکر کړل باب افعال باب تفعیل او باب مفاعله نو ته دغه ټولو کم ابواب دي نو ته دې د فعل ماضي کوم لومبۍ صيغه وه په هغې کې څلور حرفونه به وو درې حروف پکې اصلي وو او یو حرف پکې زاید و بیا په باب افعال کې حمزه قطعي زاید وي په باب تفعیل کې عین کلمه هغه مشدده وي او مکرره وي نو په هغې کې یو حرف اصلي وي او بل زاید وي لکه صرفه نو په دې کې یوه را اصلي ده او بله پکې زاید ده او په باب مفاعله کې الف دا زاید وي ضاربه او په فعل ماضي کې په دویم ځای کې واقع وي نو څلورم باب دی باب تفاعل نو د ټول نه لومبۍ ته دې علامت ذکر کړی دی اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں ته دې د فعل ماضي په لومبۍ صيغه کې 15 حروف وي درې پکې اصلي وي او دوه پکې زاید وي نو چې کم زاید حروف دي نو هغه خو یو په شروع کې کمه تا ده نو دغه تا دا زاید ده او بله دا ده کمه عین کلمه ده نو هغه مشدده وي نو په دغه کې یو حرف اصلي وي او بل زاید وي نو په تصرفه کې یو زاید حرف تا دی او بل زاید حرف پکې را ده دلته به د اهم قانون دا مونږه یاد ساتو چې د کمو ابوابو په شروع کې تای زایده متریده وي د کمو ابوابو په شروع کې تای زایده متریده وي زایده یعنی چې د فاعل لام په مقابله کې نه وي او متریده مطلب دا دی چې هغه د دغه باب په ټولو ګردانونو کې دغه تا موجود وي په ماضي کې هم وي په مضارع کې هم وي امر نهي وغیره کې هم وي نو دغه تا متریده وي نو چې د کومو ابوابو په شروع کې تای زایده متریده وي او دا مونږ سره درې ابواب دي یو باب تفاعل یو تفاعل او یو تفاعل نو تدغه ابوابو کم مضارع معلوم ده نو د اخر نه مخکې حرف به په دغه ابوابو کې مفتوح وي د کومو ابوابو په شروع کې چې تای زایده متریده ده نو هغه درې ابواب دي تفاعل تفاعل او تفاعل نو تدغه درې ابوابو کم مضارع معلوم ده نو پاغې کې به د اخر نه مخکې حرف دا به مفتوح وي بل تدې درې ابوابو سره ټچ خبره دا هم ده چې تدې ابوابو کم د مضارع معلوم ګردان دی او پاغې کې د حاضر کمی شپږ صيغې دي په مضارع معلوم کې د حاضر کمی شپږ صيغې دي پاغې کې دوه تاګانې جمع کیږي نو په دغه دواړه تاګانو کې د یوې تا حذف کول دا جایز دي لکه تتصرفو تتصرفانی تتصرفونه نو په دې کې یوه تا حذف کول جایز دي چې مونږ داسې وایو تصرفو تصرفانی تصرفونه دغه شان دي نو اوس راځو مونږ صرفي صغیر له تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف وتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف والنهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف والظرف منه متصرف متصرفان متصرفات
نو دلته یتصرفو دا مضارع معلوم ده، نو چونکې تدې په شروع کې تای زائده متریده ده نو د اخر نه مخکې کم حرف دی نو دا مفتوح دی. یتصرفو نو په مضارع معلوم او په مجهول کې فرق صرف به په علامت د مضارع کې وي. په معلوم کې به علامت د مضارع مفتوح وي لکه یتصرفو، او په مجهول کې به علامت د مضارع هغه به مضموم وي، نو د هغې مثال دی یتصرفو. او متصرفون د را په کسرې سره دا اسم فاعل دی، او متصرفون د را په فتحې سره دا اسم مفعول دی. الامر منه تصرف نو دا مونږ جوړ کړی دی د تتصرفونه. تتصرفونه نو شروع کې چې کله مونږ علامت د مضارع حذف کړو نو تا متحرکه وه هغه مونږ په خپل حالت باندې پرېښود او اخر کې جزم ورکړو نو تصرف ته جوړ کړو. او کم ظرف دی نو دا خبره مونږ کړې وه چې هغه به د اسم مفعول په وزن باندې وي. اوس راځو مونږ صرفي کبیر له. نو فعل ماضي معلوم تصرف، تصرفا، تصرفو، تصرفت، تصرفتا، تصرفنا تر د اخیره پورې. بیا مضارع معلوم ماضي مجهول تصرفا، تصرفا، تصرفو، تصرفت، تصرفتا، تصرفنا، تصرفت، تصرفتما، تصرفتم، تصرفتي، تصرفتما، تصرفتن، تصرفتو او تصرفنا. نو دې کې کتاب کې دا بعض کم الفاظ دي نو دا یې غلط لیکلي دي، په سواد باندې فتحه کړې ده نو دلته په دې باندې ضمه راځي ځکه چې ماضي مجهول قانون مونږ ویلی دی چې اخرنی حرف به مونږ په خپل حال باندې پرېږدو، د هغې نه مخکې حرف له به مونږ کسره ورکو، او د دې نه علاوه چې څونه متحرک حروف دي نو هغې له به مونږ ضمه ورکو. نو دا راځي تصرفنا، تصرفته، تصرفتما، تصرفتم، تصرفتي، تصرفتما، تصرفتن، تصرفتو او تصرفنا. بیا د مضارع معلوم گردانه یتصرفو، یتصرفانی، یتصرفون، تتصرفو، تتصرفانی، یتصرفنا، تتصرفو. نو په کوم ځای کې چې دوه تاګانې جمع شوي دي نو دې کې کتاب کې دا کرښه هم تاو کړې ده، نو په دې کې شپږ د حاضر صیغې دي، یوه د واحد مؤنث غایب صیغه ده او بله د تثنیه مؤنث غایب صیغه ده. نو په دې دواړه تاګانو کې د یوې تا حذف کول دا جایز دی، خو دا قانون دا په مجهول کې نه جاری کیږي، دا صرف د معلوم سره خاص دی. اتصرفو او نتصرفو بیا د مجهول گردان دی. یتصرفو، یتصرفانی، یتصرفون، تتصرفو، تتصرفانی، یتصرفنا. نو په معلوم او په مجهول کې فرق دا صرف په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې به علامت د مضارع مفتوح وي او په مجهول کې به علامت د مضارع مضمومي، نور گردان دا یو شانتي دی. بیا د اسم فاعل گردان دی متصرفون، متصرفانی، متصرفون، او د اسم مفعول گردان دی متصرفون، متصرفانی. په دې کې هم فرق صرف د اخر نه په مخکې حرف کې دی. په اسم فاعل کې به مخکې حرف مکسور وي او په اسم مفعول کې به اخر نه مخکې حرف دا به مفتوح وي. نور ټول گردانونه دا واضح دي. مونږ راځو بل باب له. پنځم باب دی باب تفاعل لکا التضارب، یو بل وهل. علامت اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی وی او 2 پکې زائد وی. نو چې کم زائد حروف دی په فعل ماضی کې نو هغه یوه تا ده، په شروع کې چې کومه تا ده نو یو پکې دا زائد ده، او په دریم ځای کې کم الف دی نو دا پکې زائد دی، او دا ضاد را با دا پکې اصلي دی. چونکې تدې باب په شروع کې هم تای زائده مترده ده، نو دی وجې نه تدې باب
کم د مضارع معلوم کې د اخر نه مخکې حرف دی نو دا به هم مفتوح وي. تدې نه علاوه تدې باب په مضارع معلوم کې چې کله دو تاګانې جمع شي نو د هغې نه یوه تا حذف کول دا جایز دی. تضارب یتضارب تضاربا فهو متضارب وتضورب دا د ماضي مجهول صيغه ده او په دې کې به قانون مونږ په صرف کبیر کې جاری کوو. وتضورب يتضارب تضاربا فذاك متضارب لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب الامر منه تضارب دا مونږ جوړ کړی دی د تتضاربونه. تا علامت د مضارع ته حذف کو نو بیا تا متحرکه وه نو هغه بیا په خپل حالت باندې پرېښودله او اخرنی حرف دا مونږ ساکن کړو نو تضارب ته جوړ شو. الامر منه تضارب لتتضارب ليتضارب ليتضارب والنهي عنه لا تتضارب. لا تتضارب دا لا تضارب ویل دا جایز دی. والنهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب والظرف منه متضارب متضاربان متضاربات. وس ماضی معلوم گردان دی تضارب تضاربا تضاربو تر د اخره پوری بالکل واضح دی. د فعل ماضی مجهول گردان تضوربا تضوربا تضوربو تضوربت تضوربتا تضوربنا تضوربت تضوربتما تضوربتم تضوربتی تضوربتما تضوربتن تضوربتو تضوربنا. نو دا تضوربا دا مونږ د تضاربا نه جوړ کړی دی. د ماضي مجهول د قانون مطابق اخرنی حرف مونږ په خپل حال باندې پرېښودو د اخر نه مخکې حرف له مو کسره ورکړه. د دې نه علاوه چې کم متحرک حروف دي نو دې له به مونږ ضمه ورکوو. نو تا له هم مونږ ضمه ورکړه او ضاد له هم مونږ ضمه ورکړه. نو چې کله به تضاربه کې تا او ضاد له مونږ ضمه ورکړه نو وسو د الف نه مخکې کم حرکت دی نو هغه د هغې مخالف شو. نو دې وجې نه دغه الف مونږ د ضمې د وجې نه په وو سره بدل کو نو تضوربه ته جوړ شو. همدغه قانون په دې نورو صيغو کې هم جاری شوی دی. تضوربه تضوربه تضوربو نو دا وو چې کم په دې گردان کې دی نو دا د الف نه بدل شوی دی. بیا مضارع معلوم گردان یتضاربو یتضاربان یتضاربون تتضاربو تتضاربان یتضاربن تتضاربو. نو په دې کې دا کم کرښې چوتوالی تتضاربو تتضاربان یا دا دو تاګانې چې جمع شوي دي نو په دې کې یوه تا حذف کول دا جایز دی. بیا د مجهول گردان یتضاربو یتضاربان یتضاربون. نو په معلوم او په مجهول کې فرق دا صرف په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې علامت د مضارع مفتوح دی او په مجهول کې علامت د مضارع په معلوم کې علامت د مضارع هغه مفتوح دی او په مجهول کې علامت د مضارع دا مضموم دی. نو ټول گردانونه دا واضح دی او په هغه کې څه مشکلات دا نشته دی. اوس راځو مونږه شپږم باب له. نو شپږم باب دی باب افتعال شو الاکتساب. نو تدې باب علامت دا دی چې تدې په ماضي کې هم 15 حروف وي، 3 پکې اصلي وي او 2 پکې زائد وي. کم زائد حروف دي نو هغه یو په شروع کې حمزه ده او په دریم ځای کې تا ده. یعنی که تدې باب علامت سره په شروع کې به حمزه وصلی زائد وي او په دریم ځای کې به تا زائد وي. په ماضي کې اکتسب یکتسب اکتسابا فهو مکتسب و اکتسب یکتسب اکتسابا فذاك مکتسب لم يكتسب لم يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لا يكتسب الامر منه اكتسب لتكتسب ليكتسب ليكتسب والنهي عنه لا تكتسب لا تكتسب لا يكتسب لا يكتسب والظرف منه مكتسب مكتسبان مكتسبات. بیا د ماضی معلوم گردان دے اکتسبا اکتسبا اکتسبو اکتسبت بالکل واضح دے. بیا مجهول اکتسبا
اکتسبا اکتسبا اکتسبو اکتسبت اکتسبتا اکتسبنا. بیا مضارع معلوم یکتسب یکتسبانی یکتسبون. نو چې مجهول مونږ جوړو نو علامت د مضارع له ضمه او د اخر نه مخکې چې کوم حرف دی یعنی سین دی له به مونږ فتحه ورکو. نو یکتسب یکتسبانی یکتسبون تکتسب تکتسبانی یکتسبنا. نور پوره ګردانونه دا بالکل واضح دی، په دې کې هم څه مشکلات نشته دی. وم باب انفعال. نو تدې باب علامت دا دی چې تدې په ماضي کې هم 15 حروف وي، 3 پکې اصلي وي او 2 پکې زائد دي. خو په دې کې چې کم زائد حروف دي نو په شروع کې به یو حمزه وصلی وي او تدې نه بعد چې کم نون دی نو دا پکې زائد وي او دا تدې باب علامت هم دی. انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف وانصرف ينصرف انصرافا فذاك منصرف. لم ينصرف لم ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف. الأمر منه انصرف لتنصرف لينصرف لينصرف. والنهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف. والظرف منه منصرف منصرفان منصرفات. دلتا بیان نوٹ کے وئی یہ باب لازمی ہے، اس کا مجہول اور اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا مگر طلباء کی آسانی کے لیے لکھ دیا گیا چونکہ دا باب لازمی دے. نو چې کم باب لازمی وي دا غینه د مجهول صیغه او د اسم مفعول ناراضي، خو چونکې د طلباء د اسانۍ د پاره صرف ذکر کړی دي، نور په استعمال کې تدی باب نه مجهول او اسم مفعول ناراضي. بیا د معلوم گردان انصرف انصرف بالکل واضح دی او مجهول له انصرف انصرف انصرفو تر د اخیره پوری. مضارع معلوم ينصرف ينصرفان ينصرفون تنصرف تنصرفان ينصرفن تر د اخیره پوری. بیا مجهول ينصرف ينصرفان ينصرفون. نو په معلوم او په مجهول کې فرق دی چې کم علامت د مضارع ده دی له به مونږ ضمه ورکو او د اخر نه مخکې حرف له به فتحه ورکو نو د معلوم نه به مجهول جوړ شي. نور ته دې باب کم ګردانونه دي نو دا هم بالکل آسان دي او واضح دي. باب استفعال. باب استفعال لکه استخراج. نو تدې باب علامت دا دی چې تدې په ماضي کې شپږ حروف وي. تدې په ماضي کې شپږ حروف دي، 3 پکې اصلي دي او 3 پکې زائد دي. نو چې کوم زائد دي نو هغه دا دی یو په شروع کې حمزه وصلی زائد ده او بل پکې په دویم ځای کې سین زائد دی او په درې ځای کې تا ده. یعنی د شروع دا کم په فعل ماضي د شروع کم 3 وانه حرفونه دي نو 3 وانه پکې زائد دي او دا خا را جیم دا پکې اصلي دي. بیا صرف صغیر د استخرج یستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج یستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لا يستخرج. الأمر منه استخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج. والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج. والظرف منه مستخرج مستخرجان مستخرجات. نو تدی باب چې کم ظرف کبیر ګردانونه دي نو هغه هم بالکل آسان دي، په هغه کې څه مشکلات نشته دي.